السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معزز مسلمانانو ورونو، کدا ویډیو مخې راغلی نو اورنۍ عرض مې دا دی چې یو څو منټونه وباسئ او دا ویډیو وګورئ. ډېر یو بهترین پیغام دی پکې، او په آخر کې د نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه تاسو ته عرض کوم چې هغه ډېر د اوریدو قابل دی. په دې دور کې، په دې زمانه کې ډېر لازمي دی، نو هغه به ورسره خامخا واورئ. په دې سوشل میډیا باندې د تیر یو څو ورځو نه، بلکې تقریبا میاشت یوې نیمه دوه نه، یو څو ځوانان، یو څو پیجونو والا، هغه په دې عملیاتو والا پسې ګرځي، په دې تعویزګرو پسې، او د دوی د حقیقت خلکو ته ښکاره کوي، د دوی د اصلیت چې دی نو دا خلکو ته ظاهري چې دا د کم طبقې خلک دی او دوی څه کول غواړي. آیا دی دین مخې ته کړی دی، دوی چې کوم دی نو دمونه او تعویزونه مخې ته کړي دي، او د هغې پسې پرده چې کوم دی نو ځان له یو جدا کاروبار یې شروع کړی دی. نو د دغه ځوانانو دا کم کار چې دی نو په دې کې فایده هم ده، خو په دې کې نقصان هم دی. نو زه به تاسو ته هغه دواړه ذکر کوم چې د تصویر دواړه طرفونه تاسو وینئ چې په دې کې فایده څه ده او په دې کې نقصان څه دی. نو ټول واورئ. فایده خو په دې کې دا ده چې دغه خلک د عوامو ته ظاهر شي چې یاره دا داسې خلک دی چې دی د دین سره څه کار نشته دی او د دوی د اسلام سره څه کار نشته دی، خو ځان له یو دنده، یو کاروبار یې شروع کړی دی او د خلکو نه په زرګونو روپۍ، د چا نه په لکونو روپۍ، او هغوی له چې کوم دی نو داسې یو تسلي ورکوي چې یاره ستا کار به وشي. که هغه ناممکن کار ومي که نه، خو دغه خلک وایي چې نه دا مونږ کولی شو، او په دغه تعویزونو سره او دغه رنګې په دې خپل کاروبار سره دغه خلکو توجه ځان طرف ته مرکوز کړي او دغه کاروبار کوي. نو دغه خلک چې پسې ورشي او د هغوی نه تپوسونه وکړي او د هغوی حقیقت چې دی نو دا خلکو ته ښکاره کړي، نو ډېر پکې تاسو ولیدل چې هغوی له بیا کلمه طیبه نه ورځي، هغوی له بیا مونځ نه ورځي، هغوی له چې دی نو د قرآن یو صورت نه ورځي. نو دغه خلک څنګه چې کوم دی نو دا د اسلام په دې یو عظیم کار باندې چې کوم دمونه دي، تعویزونه دي، د قرآن تلاوتونه دي، د اسلام وظایف دي، دعای معصوره دي، په دغه کار باندې ځان موصوف کړی دی او دغه کار چې کوم دی نو مخې ته کوي. حالانکه خبره دا ده چې دوی د دې په الټه باندې لګیا دي. نو زما عرض دا ده چې فایده خلکو ته دا ده چې د خلکو اصلیت خلکو ته ښکاره شي، خو د دې نقصان هم شته دی. نقصان یې دا دی چې دوی لاړ شي نو بیا دغه خلکو له نوم ورکوي د جعلي پیر، د جعلي مولا، د جعلي قاري. نو اولنی عرض مې دا دی چې دغه خلکو ته جعلي پیر اونه ویلی شي، دوی ته جعلي مولا اونه ویلی شي، دوی ته جعلي قاري اونه ویلی شي. په پیرانو کې جعلي نه وي، بس یوه خبره ده چې پیر هغه به پیر، هغه به اصلي، هغه به صراط مستقیم باندې، هغه به د خدای د دین نه خبري، هغه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه خبري. چې خلاف شریعت شو نو هغه دین څنګه شو، هغه پیر څنګه شو. د پیر د پاره چې کوم شرایط دي نو یو نمبر شرط پای کې دا دی چې دی به عالم وي. نو چې څوک عالم وي نو هغه بیا جاهلانه خبرې او جاهلانه افعال چې دی د هغې نه دی بې ځان ساتي. نو یوه خبره دا دی چې دی خلکو ته به جعلي پیر نه وایي، ځکه د خلکو په ذهنونو کې، په معاشره باندې دا یو بد اثر پریوزي چې د خلکو د زړونو نه د علماو، د پیرانو عظامو او د قاریانو محبت د زړه نه وځي، د دین نه لرې کېږي. نو خلکو ته دا ونه ویلی شي چې یاره دا جعلي پیر دی، دا جعلي مولا دی، دا جعلي قاري دی. بل نقصان د دې دا دی چې د دې په اړ کې چې دغه خلک کم عملیات والدي او کم تعویزګر دي، نو دا خلک ته څه قسم تپوسونه کوي. نو په یو ویډیو کې دا تپوس هم شوی دی چې پیر صاحب ته دلته کې ناست دی او ته د خلکو دا علاجونه کوي، نو دا علاج چې ته کوې نو هلته د MBBS ډاکټر به څه کوي، هغه د دغه مرض دپاره یو سپیشلیسټ دی او هغه چې کوم دی نو کورسونه کړي دي، هغه په دې باندې پوهه دی، او ته چې کوم دی نو دم کې او تعویز کې نو په دې باندې به دا څنګه ښه شي. نو داسې خبرې چې زموږ معاشره ته راوړاندې شي نو د خلکو په ذهنونو کې دا خبره کینی او دا اثر ور باندې وشي چې په اسلام کې د دم، د تعویز، د درود، د وظایفو هیڅ یو دخل پکې نشته دی.
یعنی دا د دې علماو یا دغه پیریانو یا د کم عملیات ول چې دي جادوګر و غیره عاملین نو د دې زینو کې دا کې نه چیرې دا خبره بالکل د اسلام خلاف دی دا د دې یو ځان له خود ساخته یو عمل دی حالانکه حدیث مبارکه د تزوی ماده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مشکات المصابیح کې دا ذکر دی په باب الایمان بالقدر کې او دغه رنګ په ترمذی شریف کې دا روایت موجود دی ابن ماجه کې دا روایت موجود دی مطلب می دا چې صحیح روایت دی حضرت ابو خزامه پلار حضرت یامر رضی الله تعالی عنہ اگر هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او فرمایي چې ماته تپوس کو سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ارأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا مطلب د صحابي دا د نبی له سلام نه تپوس کوي چې اے د الله رسوله کله کله مونږه بیماران شو او مونږه په یو دم واله پسې لاړ شو یا مونږه په ځان باندې دم ویو یا را باندې څوک دم واچي په هغه دم سره خدای پاک مونږ له شفا راکړي او کله کله مونږ بیماران شو نو مونږه طبيبانو له لاړ شو ډاکټرانو له لاړ شو اغیره ته علاج وکي او په هغه علاج سره مونږ خشو او کله کله مونږ پریز وکونو په پریز سره مونږ دغه بیماری نه خشو نو اے د الله رسول زما تاسو داده چې دا سيزونه چې کم مونږ کو نو دا د الله په تقدیر کې مخکې نه لیکل شوی دی کنه دا د خدای پاک په تقدیر بدلی یعنی زمونږ دا تدبیر چې دی نو دا د تقدیر خلاف دی که صحیح حساب دی دا تاسو صحابیو کو د نبی رسول الله والسلام نه او دا زمونږ په دې معاشره کې مداسي دي چې ډیر خلک بیمارانی تاسو ټول ته پته ده هغه خلک په دغه ډاکټرانو پسې د کم بیماری باندې چې دی مرتکب او په کم بیماری باندې چې دی مبتلای نو دغه بیماری د پاره چې کم سپیشلیست ډاکټرانی په هغه ټول پسې ګرځیدلې خدای نه خښوي او کله کله یو دم یو تعویذ یو ساخ هغه په د باندې خراشي او د بالکل صحیح سلامت شي د شفای کامله عاجله حاصل شي او کله کله یو کس داسي چې هغه هر ځای کې چې کم دینو دمونو والا چې دی مونډلې جوړې بسې تلې هر یو دم په ځان باندې کوي هر یو وظیفه په ځان باندې وای هر یو آیات په ځان باندې وای خود بیماری نه خکېږي داسې انسانانو مشته او داسې انسانانو مشته چې هغه نه په دم باندې خشوي نه د ډاکټر په علاج باندې خشوي بلکې دا هغه کار نه کم څه چې په د باندې بد راځي خبر شي پریزو کې نو په پریز سره دی بالکل شفایاب شي او دا هغه بیماری نه دی خشي نو دا درې خبرې زموږ په معاشره کې دي نو صحابي دوم د دقه دریو سيزونو په باره کې د نبی له سلام نه تاسو کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي هي من قدر الله هم دقه د خدای پاک تقدیر دی چې کله د انسان د پاره داسې لیکلي چې دی به پیس علاج باندې نه خکېږي دی به پیس یو دم باندې په وظیفه باندې نه خکېږي د پاره خدای پاک په تقدیر کې فریض لیکل دی او یو انسان د پاره لیکل دی چې دی په فریض باندې نه خکېږي دی په دمونو باندې نه خکېږي دی به د دقه بیماری د پاره به یو طبيبي او ډاکټر به یو هغه ډاکټر له بزیا بور علاج کوي په دې سره بخ کیږي دا په تقدیر کې لیکل شوی دی د لپاره او کله کله بداسي چې دی به د ډاکټر په علاج نه خکېږي دی په پریز نه خکېږي دی به په یو دم باندې خشي دی به په تعویذ باندې خشي دی به په ساخ باندې خشي نو دا د نبی رسول الله والسلام حدیث مبارک دی تقدیر د نن سبا د دغه خلکو په نقصاناتو کې یو نقصان دغه دی چې د دې خلکو د وجنا په معاشره باندې یو بد اثر داسې پروزي چې هغه د مونږ بیا انکار وکي هغه د قران د آیاتونو د وظایفونو بیا انکار وکي سره د دینه چې ګور عبد الله ابن عمر صاحب دا په ابو داود شریف کې دا حدیث دی او د حدیث نمبر دی 3893 او هم دغه رنګ په ترمذی شریف کې دا روایت موجود دی او پاغي کې دغه حدیث نمبر دی 3528 په دې کې دا روایت داسې دی چې عبد الله ابن عمر صاحب با دمونه به په خلکو باندې کول چې څوک بیمار بشو ماشوم به ابو تراغه بیمار بو نو هغه ته چې څوک با دغه کلماتو د زده کولو طاقت لره دا کلمات به ورته خودل او چې دا په ځان باندې وایو د موا او چې چا به دغه کلمات نشو زده کولای نو عبد الله ابن عمر صاحب بدا ولیکل اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون دا به ولیکل او هغه ته به په غاړه کې ورواچول نو ګوره شریعت دا وایي چې دا تعویذ بالکل د حدیثونو ثابت دی حضرت ابو دجانه یو صحابي رسول دی هغه نبی رسول الله والسلام ته فرمایل زما په کور کې د شپې خوب ته ما یو سیز نه پریدي زه وګورم کله په ما باندې
قسمه قسم وسوسې راځي او سيزونه راته مخې ته کیږي. نبی له سلام تو فرمایل ستا په دې کور کې چې کم پیری دی دا ډیر سرکشه دی او تعویذ ولا وکړو په هغه تعویذ سره چې کم دینو هغه ته دا هغه سرکشي پیرینا نجات میلاو شو. دغه رنګي نبی له صلوات و سلام صحابه کرام چې بکله د یو غبراهټ شکارو پزړه کې به وسوسې غبراهټ راغی نبی له سلام به دغه کلمات خود ام سلمہ ام المؤمنین فرمایي چې د زم په کور کې یو جنې و نبی له صلوات و سلام وکته په مخ باندې نشانات او نبی له سلام فرمایل استرقوا لها فإن بها النظرة دا دم کوي په دې باندې نظر لګیدل دی. دا په بخاری شریف په کتاب الطب کې دا روایت موجود دی. نو ګوره سترګو نظر باندې څوک بیماری دی شي داغه لپاره دم نبی رسول الله والسلام خو دی. او حضرت عائشه به فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار شو نو جبرائیل امین چې دین واغه راغه او نبی رسول الله والسلام باندې دم واچو نبی رسول الله والسلام به دمو. دا په مسلم شریف کې په کتاب السلام په باب الطب کې دا روایت موجود دی چې جبرائیل امین راغه او نبی رسول الله والسلام باندې به دعا ویلا دم به پیوي بسم الله یبریکا ومن كل داء يشفيك ومن كل شر حاسد اذا حسد. دا به په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله جل جلاله صحت ورکړ. عرض میدان ډیر زیات روایت دي ویډیو وګدیږي چې دمونو دغه چې کوم دینو یو د دې دا علاج او دا دمونه د دې دا ثبوت او دا په قران او حدیث کې شته دا وظایف په قران او حدیث کې شته. نو لہذا کڅوک د دې په دغه یو څه په دې نقصان په وجه باندې با خلکو ته چې کوم دینو دا ورسي چې هغه به د حدیثونو منکر شي هغه د دمونو نه منکر شي هغه د تعویذونو نه منکر شي. نو هغه تعویذونه چې هغه کم په قران کې دي په حدیثو کې دي کم وظایف دي هغه بالکل یو انسان لوستل شي دا بالکل جایز دي او په دې باندې د خدای په تقدیر کې دا لیکل شوی. نو خدای پاک چې خوخه نو دغه انسان له پدې باندې شفای کامله اجل ورکي. نو عرض میداده چې دغه خلکو نقصان همشته او پیدا همشته خدا سينه چې د نقصان په اړه کې دا پیدا چې کومه ده دا زموږ تاسو د لاسونو لاړ شي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول ته په دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي.